علیه. په دې حدیث کې اول بحث په احوال دراوی کې دی. د دې حدیث راوی حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی. خپل نوم عبد الله دی او د پلار نوم عمر دی. د مور نوم زینب بنت مزعون و زینب بنت مزعون. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د خپل پلار سره یو ځای مسلمان شوی او به د خپل پلار نه مخکې مدینه منوره ته هجرت کړو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کشر صحابي دی. لدی وجنه د بدر په جهاد کې شرکت نو کړي د کشروالي د وجنه او د احد په غزوه کې شرکت اختلافي دی. خو د احد نه بعد خندق او نور غزوات ته یقیني حاضر شوی دی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ډیر متبع السنت صحابي، دومره د سنتو اتباع به کوله چې د شرعي سنتو اتباع به کوله او د عادتي سنتو اتباع به کوله. حتی چې په کوم ځای کې به پیغمبر علیه السلام دمه کړی و، پیغمبر علیه السلام خو به د ستړیوالي د وجې نه دمه کړی و، نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما که به ستړی نه و هغه ځای کې به یې دمه کوله او فرمایل به چې دلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې دمه کړې ده. عبد الله ابن عمر په عبادله اربعه کې ده. څلور صحابه هغه ته عبادله اربعه وایي: عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهم. نو دا فقها صحابه نور الفقها نو دیتا دا یو په عبادله اربعه کې ده. دارنګه په مکثرین صحابه کرامو کې ده. مکثرین هغه صحابه کرامو ته وایي چې ډیر احادیث ترې را نقل کړي شوي. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه 2610 روایات را نقل کړي شوي دي. لدی وجه نه ده په مکثرین صحابه کې راځي. مرویات 2610 دي. پدې کې یو سل او اویا متفق علیه روایات دي او یو اتیا فقط بخاری کې دي، یو دیر فقط صحیح مسلم کې دي، نور بیا په نورو کتابونو کې راغلي. د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د شهادت نه بعد په 3 هجری کې وفات شوی دی. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال دے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه